السلام علیکم. امید دی چې تاسو به ښه یئ. نن پروګرام کې به مونږ د مسې یا چې واټس ورته وایو، زخي ورته وایو، دا د څه د وجې نه کیږي، کازیزې څه دي او دا د دې علاج څه دی. په هومیوپیتیک کې به مونږ کوم میډیسن داسې استعمالوو چې د دې د خاتمې ذریعه وګرځي. نو په نن پروګرام کې به در سره په زخو باندې دا ډسکشن کوو. تاسو به کتلی وي اورېدلي به وي څه خلک په دې پسې ګرځي چې زه د اسپې د لکۍ ویښته ګورم، تپوس ترې وشي چې ولې، نو هغوی وایي چې یاره زخم یې ده په لاس باندې یا په مختلف د بدن په ځایونو باندې چې هغه تتاوم چا راته ویلي د دې سره ختمیږي. څه خلک به تاسو کتلي وي چې هغه د سګرټ سره دا سوځوي او ختمی کي. دغه شانتې څه خلک بار بار د زخي چې دي دا واټس چې دي دا د بلیډ سره کټ کوي، بار بار یې زخمي کوي. او څه خلک داسې دي چې هغې مختلف دوایان استعمالوي او د بهر نه پرې ولګوي، خو چې کله دا ختم شي څه ټایم بعد دا بیا دوباره راشي. خو دا د څه وجې نه کیږي؟ دا وایرس دی او دی وایرس ته هیومن پیپیلوما وایرس وایي. دا د دې د وجې نه کیږي او بیا په بدن کې د دې وایرس د وجې نه کیریټین یو پروټین دی کوم ته چې هارت پروټین وایي، دغه پروټین زیات پیدا کېدل شروع شي او د دې د وجې نه چې کوم اپیډرمس لیر دی زمونږ کوم د ټولو نه اپر لیر چې دی د څرمنې هغه دا رف کې سخت شي، نو دې د وجې نه پروټین چې دی وځي نه، نو دې د وجې نه هغه جمع شي په دا لیر کې او موږ ته د زخې په شکل کې څرګندېږي. خو که دا تاسو د بهر نه کټ کوئ، زخمي کوئ یا مختلفو طریقو باندې تاسو کوشش کوئ، نو دا خو عرضي ختم شي خو څه ټایم بعد بیا راځي. هومیوپیتیک علاج سره دا کمپلیټ ختمیږي چونکې دا د دننه مسله ده، بلډ کې مسله ده. دا پروټین چې دی کم زیات چې پروډوس کیږي دا منی کول دي د زیات پروډکشن نه، دا ایسارول دي. نو دې د وجې نه هومیوپیتیک میډیسن په دې کې بهترین کار کوي. خو یو شی زه تاسو سره شیر کول غواړم هغه دا دی چې هومیوپیتیک کې ډېر خلک صرف توجه پیژني چې توجه میډیسن دی او جنرال هغه ورکوي او د نور میډیسن ورته پته نه. خو زمونږ سره ډېر میډیسن دي چې هغه په سپیسیفیک لوکیشن باندې کار کوي او بهترین کار کوي او زر کار کوي. بیا خلک ګیله کوي چې هومیوپیتیک میډیسن سلو کار کوي، په مزه کار کوي، خو داسې نه ده چونکې هومیوپیتیک ایکسپرټي پکار ده. کله چې زمونږ په بدن په مختلفو حصو لکه سترګې شوې، مخ شو، سټ شو، دغه شانتي لاسونه شو، بیا د تلی لاسونه تلی چې دی د دې خپل میډیسن دی. کله چې د لاس په بره حصه باندې هغې خپل په ګوتو باندې چې یا خپل دی په خپو باندې بیا خپل دی کاسټیکم دی، روټا ده، فیرمپیکریک دی، توجا ده، نیټرامیور دی، کلکیریا کارب دی، ایسیډ نایټریکم دی. نو دا مختلف میډیسن دي چې دا په دې کې کار کوي. خو که صرف موږ توجه استعمالو نو بیا به موږ ته ریزلټ هغه شانتې نه میلاویږي څنګه چې پکار دی. نو تاسو هومیوپیتیک علاج د دې دپاره ازماولی شئ، انشاءالله چې بهترین ریزلټ به درکوي. ستاسو دا بار بار کټ کول، ستاسو دا بار بار زخمی کول، د هغې نه نورې مسلې هم جوړېږي. نو ستاسو د هومیوپیتیک میډیسن د دې دپاره استعمالولی شئ او بالکل دا ختمیږي. تاسو ته به اندازه هم نه لګي چې په دې ځای باندې زخه هم وه. نو انشاءالله په نورو پروګرامونو کې به په نورو ډیزیز باندې تاسو سره خبرې شیر کوو.